نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیمه شانه او ډېره زیاته بهترینه ده. د شب معراج په شپه چې څوک د 12 رکعت نفل وکړي او سره دغه ذکر اذکار وکړي، الله پاک به د انسان ته د 100 کالو د عبادت ثواب ورکوي. شب معراج د شپه دا به کلی ان شاء الله العزیز هغه تفصیل مکمل تاسو ته په دې ویډیو کې دا ملوي. او دا رنګ محترمو د انسان چې څومره حاجتونه دي، د انسان څومره مشکلات دي، د انسان څومره پریشانی دي، الله پاک به هر څه محترمو د انسان لا دا ورکي. او هر قسم مشکل هر قسم ټینشن دا الله پاک د انسان محترمو دا به ختم کی. حاجتونه به الله پاک د انسان پوره کی، پوره ژوند محترمو د انسان به ګل ګلزار شي او دغه رنګ سکون وره زندگی دا به الله پاک د ورکی. یاد ساته محترمو شب معراج نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم 20 رجب باندې د الله پاک اسمانونو ته غوښتلو. الدکی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تمام پیغمبرانو سره ملاقات شو. بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیت المقدس کې د ټول امامانو ته محترمو جمع ورکړی و. ډیره زیاته عظیمه شان شپه ده او دلته کوم جمع ورکړل د مانزه ذکر بکیره. الته الله پاک په تحفه کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته 50 منځونه ورکړل د مانزه ذکر بکیره. په دې شپه چې محترمو څوک موږ کوي دا نوافل کوي ذکر کوي، الله پاک به تر 100 کالو د عبادت ثواب ورکي. او اصل محترمو د رجب پر شپو کې یو انسان د رجب پر شپو کې یو انسان بندګیو کې الله پاک به د جهنم نه آزادای. کچا په روزونه ولا محترمو الله پاک به د جهنم نه آزادای. دومره ناشنا فضیلت او ورځ شپې دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یې مخبري باندې تیر شو او په یو قبر باندې عذاب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ولی تاسو ته شته صحابه کرام وی مونږ ته پته نشته. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویل کو دې سړي پر رجب کې ورځنی ولې وي یا دې سړي د رجب د ویش په بندګي کړي وي، الله پاک د انسان د عذاب او د بلر کړي وي. محترم په ویش په بندګي باندې زمين عذاب درکېږي، د ویش په بندګي باندې رب خوشاليږي. ایوش په محترم صرف لږ ذکر کول دي، قرآن تلاوت دی، هغه هم صحیح حساب غنټه کول شي، 2 غنټه کول شي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر انسان خپل وس پورې پړل دی. نن چې کوم زموږ وظیفه د محترم ډیره زیاته انتهایی د کمال او ډیره زیاته مجربه او ډیره زیاته طاقتور وظیفه ده. نو تاسو جون دا سره محترم دا بدلیږي. کو جون بدلول غواړي راځي را وظیفو کې د ژوند معمول د احساس کوي. ان شاء الله العزیز دومره کمالات الله پاک در کې تاسو به حیران شئ. پر شپه باندې محترمو انسان ته بندگی دا پکار ده. هما چې کوم تاسو ته ویلې 12 رکعات نفل دي، نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعات نفل مزدا کوم په لزروه پر زاره هده خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف په لور کو. الله اکبر 2 رکعات وو کی سلام وو ګرځي، بیا و 2 رکعاتو کی سلام وو ګرځي، بیا و 2 رکعاتو کی سلام وو ګرځي. دا غرنګي په 2 رکعاتونو باندې مدا برابر کې 112 رکعات دا برابر کې 100 رکعات به ځل نه کوي. 2 رکعات وو کی سلام وو ګرځي، بیا و 2 رکعاتو کی، بیا و 2 رکعاتو کی. چکه محترمو مونږه 12 رکعات برابر کو، بیا ولغه نه بعد دا وظیفه کی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ابا سوپیری وی او استغفار به وی سوپیری استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. او درود شریف به وی، درود شریف با سوپیری وی. او بیا ولغه نه بعد دعا کی. نو چې څومره د انسان حاجت وي، څومره د انسان مقصد دي، څومره انسان امیدونه دي، ارزوګان دي، الله پاک به هر چیز محترمو دا به انسان لا پورا ورکي. بس په دغه شپه باندې الله پاک ته وجاړي چې سم بکاري ان شاء الله ضرور ملاويږي. شب معراج د حالی شپه ده، کم د چې ویل کېږي د هفتې شپه. نو د هفتې شپه دا شب معراج ده. معراج مبارک او بهترین شپه دغه ده. کوشش وکړئ پر شپه باندې وظایف مو کوي، پر شپه باندې نیک اعمال مو کوي، پر شپه باندې خپل رب او راضي کوي.